بسم الله الرحمن الرحیم. ظهور خان تاسو ګورئ د شلتالو باغ په تحقیق نیوز باندې، او دې وخت کې ولاړ یم په ایلۍ کې د سید محمد او د سلیم دی باغ دی. خبرې به هم د دوی سره کوو، دا کوم ملګري چې پکې بره ښه دي د هلکه ګورې ځان ته پکې خیال کوئ ښه، او د دوی سره به هم خبرې کوو چې دوی د کم کم ځای نه راغلي دي. او ماشاءالله دا نه ده ټولو نه اول را رسي. ها وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل تعارف را سره وکړه. ډیره مننه د وخت راکولو. زمانو کوم فرمان دی او د شاور مټي ضلع سوات سره تعلق لرم. ترزوی سره راغلی یو او ان شاء الله دا باغ مونږ قابو کو د خیره سره څلورم دریم ټاپ دی پکې او تقریبا 5-6 هزار پیټۍ مال تی مونږ وویستو او نو ان شاء الله امید دی چې یو 6-7 هزار پیټۍ مال به خیر سره نور کوي که خیر وجو. ها دا راته وایي چې په دې شلتالو کې نمبر وي که نه؟ دا کم نمبر دی؟ دا خو بل ټولو نه اول شلتالو دی، په ګرم ځایونو کې رارسي الګرین دی. نو د همدې نه بعد بیا په سواد کې شروع کېږي، هغه ته اړی وي او بیا د هغه نه وروسته دویم دریم او پنځم ځل کې د اتمه پورې رسي. ښه دا اوس چې کوم تاسو دا دې ته وایي شوکه، مونږ خو ته شوکه وایي، تاسو ته 400 وایي. نو دا شوکه چې کومه شروع ده د دې نه پس دا تاسو په دې پیټو کې بندوئ، نو دا کم ځای ته رسوئ؟ منډای ته کم ځای ته ځي؟ دا خو سرفراز صاحب اړې والی د هغه سره خبره وکړي، نو هغه بیا قسمه قسمه مارکیټونه دي لکه پنډۍ شو او ګجراواله شوه، پېښور شو او داسې منډیانو ته بیا وړي. ښه دا د منډای مخکې دغه شوي ده که نه؟ دا بیا هلته کې بولي په دې لګي، په دې باندې بولي لګي او هغه بس بیا ریټونه یو قسمه قسمه ریټونه پرې لګي، نو هغه بیا چې کوم ښه مالي چې په ښه ریټ باندې الي، لږ کمزوری درمیانه ولي بیا خپل قسمه. ټیک شوه، ډېره مننه د وخت راکولو. او ورګه که نه چې ته په دې ټلیفون باندې زر دا خبرې ختمې کړه، ستا سره مې یو څو خبرې کومه. تاسو ته د دې شلتالو دا شوکه ښیم بیا برته زه دا وایم چې دا د دې چې څرنګې پیکینګ کېږي، او دا زمونږ د کلي ایلۍ ورته وایي، د سلیم دی او د باغ دی، او ماشاءالله ښه ښکلې دانه یې کړې ده او هوا هم ښه ښکلې چلیږي، موسم هم ورته ښه خوشګوار دی. ښه سلیم ورور وایه که نه؟ دا راته ووایه چې جریب کې دا باغ دی او کله هم دا کرلی دی؟ بس جی د دې خو دا اتم کال دی د خیره سره، او کم از کم 2019 کې دا جي شوی دی. او 15 جریبه دا دی او 15 جریبه لاندې دی، 10 جریبه باغ دی. بس اوس را رسېدلی ماشاءالله، بس ډېر ښکلې میوه ده، خوږه میوه ده. د دې څنګه چې لکه بوټی وکرلی شي دا څومره وخت پس بیا دا میوه نیسي؟ یاره جي دا بس په څلورم کال باندې خوږه میوه نیسي، بس وړه دریم باندې داسې دانه نیمئ او بس اوس ښه په موج کې دی، لکه بس په منځ روان دی. لکه په دې خرچه څومره راځي چې لکه یاره جي په دې باندې خو د سپریګانو او د دغه خرچه ډېره زیاته ده، د خاورې لکه کم از کم دا اوس دې ته مونږ 10 جریبو ته لکه کم از کم 20 بوجې کېښودې، او سپریګانو باندې خرچه ډېره ده. کاټنینګ کم از کم 8-9 لک روپو کاټنې راځي. بس دا ټول هغوی را سره مدد کوي او ښکلی کار دی. دا مونږ اورو چې دا باغ په اډوانس کې خرڅېږي؟ اډوانس کې خرڅېږي چې په خپله چې سنبال شي نو ډېر ښه وي. لکه اډوانس کې هغوی دونه خصمانه د بوټي نه کوي، او په خپله چې سنبال شي نو دوی د بوټي خصمانه وکړي، چینجۍ هر څه وغیره دا ترې لرې کړي او سپری پې په ټایم په ټایم باندې. دا راته ووایي چې زه داسې اکثر اورم چې یو سړی په صحیح طریقې سره د شلتالو باغ چې دی د هغې خصمانه وکړي او دا دانه چې دی نو دا مارکیټ ته ورسي، نو دله د دې غنمو یا د نور محنت نه دا بیا ډېره ښه پیداوار کوي. یاره جي دا یو په څلور د دې دغه سیوا دی، انکم سیوا دی. دا غنم جي دا خو دي خو لکه دا خو ارضي طور باندې هغه دی، د دې صرف دا محنت دی، بس دا محنت دی چې د وکړه دا 2 کاله به د اوبو خیال وساتي، په دریم کال بیا دا دوره اوبه نه غواړي. دا اوس شوکه شروع ده، دا څومره مزدوران دې کې لګیا دي؟ یاره جي دا په دې کې دا 3 خو استادان دي، پیټو والے دي، دا 18 کسان پکې لیبر دي. او بس مونږ سره خپله منډه تړله وو لګی لکه بس ښکلی کار روان دی. اوس دې پیکینګ یار دوست پکینګ راشي. دې پیکینګ کوم ځای کې کوئ؟ پیکینګ لګی دی جي راځئ. دغه راته وښیه. دا استادان دي، دا کریټ ساز دي. او جي دې کې د هر سړي خپله خپله ډیوټي؟ او د دې کې د هر سړي خپله خپله ډیوټي ده جي. او دا
بس په دې کې دوی دا ګوري چې کومه دانه کې ښودل دي یا نه دي. باجي دا دوی په دې باندې پوهې دي موږ پرې نه پوهېږو دا پرې دوی پوهېږي دا چې منډایي ته ځي نه هغوی هم بیا چک کوي لکه دا دې خپل استادان دي دا 3-4 کسان دې استادانو سره هم خبرې کوو چې د دې کې لنګر وغیره دی دغه لنګر به مو ته راواړو او د دې استادانو سره هم خبرې کوو چې د دې استادي څه ده. جی بس د دې په دې استادۍ باندې د ملګري سره خبرې وکړئ. ورور السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول را خپل نوم د کوم کلي د کوم ځای نه راغلی او د دې شلتالو کې څه استادي ده دې کې کومه دانه تاسو کریټ کې بندوئ کومه دانه سایډ تک دی دا راته لږ ووایئ. د مو سنایي نوم دی سوات نه راغلی ما ښه د پیکینګ ده ښه دا موږ دې سره کوو ښه لکه خرابه دانه کچه دانه ښه هغه موږ وباسو ښه دوه قسمه ماډل کېږي ښه یو غټه چار دانه یو وړه چار دانه لکه دې کې تاسو ماته داسې وښایئ چې کومه دانه چې دې کې اوس لکه دا جدا ډکوو ښه بیل ډکوو دا ښه دوه قسمه ډکېږي دې کې ټیک شوله یو وړوکی مالي یو غټ مالي ښه جی ټیک شوله او د دې د کریټ بیا بیل بیل قیمتي که نه بیل قیمت جی ښه بیل لکه چې کوم د وړوکي دانې د هغې بیل قیمت د هغې قیمت لږ چې غټ مالي د هغې قیمت زیات وي ښه نو دې کې څنګه پته لګي کریټونه خو ټول یو شان دي چې دې کې غټ کریټ کم یو دی وړوکی کریټ د هغې جدا جدا هغې که نه یا لاټونه لکه ها مثال لکه 80 100 داسې لکه جدا جدا دي هغې په یو کریټ کې اندازاً څومره دانې چې راځي لکه 60 دانې پکې راځي 60 دانې یو راځي کې 30 راځي یو کې 60 راځي ها جی نو 30 والا وړوکی وي که غټ وي دا غټي غټ وي او دا 60 والا وړوکی وي دا وړوکی جی د دې چې څنګه موږ ته اوس دغه وي سلیم راته وي چې دا استادان دي نو د دې استادي دا ده چې لکه دې کې دانه کتل دا ګران کار دی دانه جی ها دانه کتل دا برای نه ده دا پیکینګ چې کوم دی پیکینګ جی دا په هنر دی او هنر دی جی ها ټول ملګري د سوات کې ټول د سوات جی او دلته کې خپل اخره پخله دلته پاتې دلته کو جی علاقه څنګه ده سوات په نسبت باندې دا ګرم دی ګرم دی سوات یې حالقه ده تنګيږي او ګرمي خو دی جی مچر وی د شپې مچر ډیر زیات دي کتون کو څنګه چې تاسو سره ما خبرو شوله دوی سره د ملګري د سوات نه راغلي دي او دا یو کاټن دی چې دې کې دا وړې دانې دي او په دې کې دا غټې دانې دي د دې دا هم یو استادي دا کاریګر چې دې کې په دې پوهېدنه ده چې دې کې کومه دانه کې ښودل دي او کومه دانه کم پیټۍ کې ښودل دي دا استادي ده نو دا سرسري غونډې ویډیو د سوات نه راغلي میلمانه دلته کې د شلتالو وکړي دا د دوی یو عرضي کچن دی او اخلی پخلی پې کوي او داسې یو کار دا دی چې دا طبخي په دی باندې استعمالیږي او دی باندې ډېره زبردسته روټۍ پخیږي دا خانه کې پې کېښودی دی